نو اور زما خوږو عزتمندو په تعلیم او تبلیغ کې د کافر سره هم په خبرو کې سختی کول صحیح نه دي. زمونږ د لهجې ډېرې سختې دي، په نشو خبره غوسه کېږو. طلحه بن عمر رحمت الله علیه وایي چې ما د تفسیر او د حدیثو امام عطا رحمت الله علیه ته ویل چې تاسو سره د فاسد عقیدې خلک هم را جمع کېږي، لیکن زما په مزاج کې تیزی ده. ماله چې داسې خلک راشي نو زه ورته سختې خبرې کوم. حضرت عطا رحمت الله علیه فرمایل چې داسې مه کوه، ځکه چې د الله پاک حکم دی چې قولوا للناس حسنا. په دې کې خو یهودي او نصراني هم داخل دي. مسلمان که هر څنګه وي هغه به پکې ولې داخل نه وي؟ هر چا سره په خو اخلاقو خبرو کو. د پیغمبر علیه السلام اخلاق خو خلک مسلمانېدل، لهجه نرم وساتو. ان شاء الله زموږ ستاسو په دې نرمه لهجه به خلک موږ ته رانږدې کېږي. د الله او د الله د حکم مطابق به د خلکو زندګي راشي او خلک مه خفه کوئ، خلک مه خفه کوئ.